چې ماله خدای علم را کړی دی زما پلاره پریدی او کټا سپریدی کم ملا به چې ما ته سبق خدا ملا پسې به ورغی چې وجنم دی زما دې زوی ته سبق مه ښایه هغه ویل ولې ویل دا به ملا شي زه به ورته یم چې په دې سړي ډاز وکړه بیا به پې ډاز نه کړي ما راته ملا کوه ما پسې د هېچا تربیت نه و د هغه مهرباني وه دې سټیج ته یې راورسوه چې بیا زما د ملاتوب زمانه وکته نو بیا مې پلار خوشحاله نو یو ورځ ما دا شعر ویلی نو ما ته چې بچیه تا شعر بیا ویه چې زه توبه په هغې تېر عمر کاږم زه توبه په هغې تېر عمر کاږم چې تېر شوی دی د یاره په غفلت کې بچیه زم توبه وباسم شیطان متعلق ما کومه اراده وه چې خدای پکې نه یم کامیاب کړی په افریدی ژبه کې ما ته وویل یو خبره مې کړې وه چې د مړي خبر ګرځول چې دي دا خلاف سنت دي اعلانونه کول دلته مې اعلان وشو دې بار جومات کې لوډ سپیکر سپیشل اغستی دی او کتبې ولګي په دې ستنو باندې دلته یو یونین دی په دکاندان جمعې دکانداران کتبه ولګي پلانې مر گیا پلانے سے اس کا جنازہ ہے لوڈ اسپیکر باندې اعلان وشي انا لله و انا الیه راجعون پکې وي خدای خبر دې اعلان څوک دا حرام دي د مړي خبر ګرځول دا حرام دي د مړي اعلانونه په لوډ اسپیکرونو کول دا حرام دي وګورئ البدایع والثناء کې چې ويكره اعلام المیت فی الاسواق والمحلات الا الاقرباء خبر د مړي ګرځول مکروه تحریمي دي صرف د رشتې د وینې رشته دار به خبر کې چې یو کوټې وکړي یو څو کسه د جنازه وکړي دا امامان څه وایي نه اعلان پکار دی چې څومره ډېر خلک جنازې له راشي ثواب یې ډېر دی تاسو د خدای قرآن وایي چې تاسو جنازې له ځواب کو زړه نه وایي چې دا نه وایي خدای ماما دیړه کې د درد پیدا شوی چې دا مړی د خدای بخي ځکه چې د علاج شروع کړی دی دا مړه دې ځای کې درد دې خوا وګورئ چې زوی دې پولیس ونیسي او 3 ورځې کسټډي پې والي په تاڼه کې څنګه منډې جوړې کوي چې هله ورته وایه پولیس ته چې ویې نه وهي هله مور یې منډې وهي ښځې یې منډې وهي پلار یې منډې وهي چې پولیس ته وایه چې ویې نه 3 ورځې چې دغه اغستی دی ریمانډ اغستی دی چې پولیس ته وایه چې ویې نه وهي پولیس ته داسې وایي که نه وایي کم مړي والا دا چغې ووالي په اجیره باندې یا په کټونو باندې چې ټول دعا کوي خدای ته وژاړئ چې دې ګاډی ونه وایي په دې قبر کې دا جړا چا کړې ده وایي په ایمان دا که ایمان نه دی چې په قبر کې پولیس ته کسټډي پې واخیستی شوه او بېګاله پر ریمانډ کې دی لومبنی ګزار د ملایک دا دی چې مشرق او مغرب یې وایي چغه واوري په آرام کښېنئ دین زده کوئ او په اصلي معنو کې خدای وپېژنئ کینی تباه یې تباه نور به تباه شئ په دې خپلو شیخی میخی او په دې بزرګۍ او په دې منځونو چې غاویره نه شئ ګورئ پام کوئ تباه یې تباه زما په خدای قسم دی چې ما غوندې پلیت ما څو ځل درته ویلي چې زه ځان نه سپی هم ښه ګڼم سپی ما غوندې پلیت او مردار خدای خبر چې کوم خوا به ځي چې د قیامت په ورځ به ګس طرف ته روانېږي او که ښي طرف ته به روانېږي چا ته دا پته شته قافلې چې د یمین شمال بلیږي قافلې چې د یمین شمال بلیږي ای حافظه ته به مل د کم کاروانې د ښي او ګس طرف قافلې چې بلیږي ته به د کم کاروان ملګری هېڅ پته نه لګي چې دا لار شي لاندې څه پته لګي چې کم ګړنګ ته وغورځېدې
رحمان بابا وی در رحمان وینا بحل در پیاد شی چی دی یو دیوال تا مخبل تا دشاشی خیالو کئی دا مڑے پلحت کی دا سی کی کنا کیا کنا نو یو دیوال تا مخ دا سی شی او بل تا شاشی بیا بدر تا پتا ولی اگر فاتحہ خلف الامام خبر ابو زدہ لگا خو زه درته وایم چې لږ علم زده کوي دا خپل امامان هم نه دي په جوماتونو کې دوی راونیسئ کنز ته شروع کوي قدري ته شروع کوي منیا ته شروع کوي دې کې تمام ضیا او قدري کې ټول ضروریات د دین دي بعض امامانو په جوماتونو کې ترجمې شروع کړي خو دې خلقو ته د ترجمو ضرورت نشته کنز او قدري ورته شروع کول پکار دي چې دې ته فرض واجب سنت مستحب دا معلوم شي دا زده کوي او سهار نواله تر ماسخوتنه پورې منځونه چې دي ټول رکعتونه څو دي هلکه د شماري څو دي جمرو دي نه دي وام دا زما خاص اشنا ده د جمرود ناراضي د سهار نه تر ماسخوتنه پورې 100 رکعات دي نو د شماري چې سهار سلور او ماسپخین لسو مازیګر سره دیرشه چا وایي چې دیرش اوس مارای دو دیشتی ظالمه شیخه پاس ادام شیخ ته یو شیخ نیسما په دې ګیره کې ورته پړی اچو هم شیخ وای دیرش او سهار نه در ماسخوتنه د څومره مزګزار سړی دا ورته بدل دا رکعتونه سودي عزیزان خدای ته وګورئ زم دشمن نه یم پلاني جماعت کې فکس ټایم باندې کوم امام چې د مقتدیانو پر رضا باندې ودرېږي او پاسېږي د خپل نه ونیسي او په داسې ځمکه ویلي چې غولې د سپېږمو نه بار وځي امام د ټیک ټایم دی ټیک خان دی او نواب دی او د مالې مشر به ټیک ټایم به زه ستا ته دې کونه درو منډم تاسو پوه شئ دا نه امامان شته نه طالبان شته نه ملیان شته نه پیران شته پیرانو لکه ورشي صاحب خو کموټی والا ګرم کې خدای دې قربان دی داسې به په دواړو لاسونو دغه او چې تش لاس والا ورکړي ټیله به هم درکېدله لاړه د ټولو بنیاد وتی دی د دې ملک ورپسې بیړه تباه ده اوس ملک یې وګوره 2-3 پټاخې خلاصې کړي دي صاحب نن مدبلونه شروع شو انکم ټیکس پراپرټي ټیکس دومره فټه دکان ټیکس دا ټیکس نو ما وایي چې د خریټي ته ووایي چې اول خو د خپل کور وران که که نه دا کربونه روپۍ چې در سره دا قربان که په دې پاکستان بیا زمونږ نه پرتوګه مباسه او خرڅې کوو انکم ټیکس رانه واله بیا دې دکاندارانو ته ورشه ورسره کښېنه چې دو بېګاله روټۍ هم ګټلی شي چې ستا انکم ټیکس والا ورپسې ګرځي او کاغذ پرېږدي چې کمشنر صاحب سره دې پیشي ده روټۍ نشي ګټلی روټۍ نشي پیدا کړی ستا کاغذونه ورپسې ګرځي انسپکټران دي انکم ټیکس دی پراپرټي ټیکس دی پلانې دی ډیلې اول دا سرمایهدار راونیسه کور دی د میردین جومات شه کور دی وران شه اول دا سرمایهدار راونیسه لعلې که او کیلې که او د عربونه روپۍ چې د بینکونو نه راوباسه او په دې غریبو تقسیم که بیا غریب نه که ښځه غواړي در به کېدله که داسې نه ده انکم ٹیکس هم غریب د پاره دی پراپرټي ټیکس هم غریب د پاره دی هر څه غریب د پاره دي که مجسټریټان یې راخوشي شي صاحب 3 بټه 6 فوډ هم چېرته ګاډو والا یا سبزي والا یا 100 روپو پیپر مې پرېښي
3 बटा 6 फुट के ताने थे बूझे हो, 3 बटा 6 फुट के पर्चा पेवर कियो, मजिस्ट्रेट के पीछे हो कि 200-300 रुपए जुर्म शी दागा खानम वर्पसे तबाश द कम मल्क च द ज़ुल्म दा हालती गरीब सरा अगर मल्क बचर मल्कीगी ना चर बे वतन कीगी ना द गरीब और द खुदा पर मींस की एस पर्दा निश्ता द गरीब आह रास खुदा तरसी चाचे द गरीब ओ दर्दोले कि संगल का बौराना के जुमरा पे खुदा न खपकीगी लेकिन यो द गरीब पर दर्द दे खुदा खपकी जमा निजाम लग सोच कई दीन त मुतवज्जे शई खुदा सरा राबिता और ताल्लुक पैदा कई अर्श प्रेद अर्श रिस्क हलाल तलब कवा द खुदाई पे इरादा हुआ और उसगार वक्त दे अगर खुदाई लावर का तमाशा कवा चे सिकी बेगम अजन ब परवरदिगार दरता नसीब ये तबलीग वाला होता कला कला गोरमा दा से बेगम अली सिमरा परेशान हो बगस में खुदा तराजी शई अजीजान दाइमा मुज्तहिदीन चू दा खुदा तराजी च खुदा तराजी नन खावरम खलक पस्तरगो क्या ची द कब्र में खावर